یو خبره پکې کوم د صلات تسبیح د دواړو جهانو سردار مبارک خپل تر حضرت عباس رضی الله عنه ته وی اے عباس تعال یو عطیه در نکم تعال یو منحه در نکم یو سیز درته ونښیمه د هغې په وجه باندې رب العالمین ستا غټ ګناهونه ماف کړي او ستا واړه ګناهونه ماف کړي داسې سیز درته ونښیم د هغې په وجه ستا الله پاک زاړه ګناهونه ماف کړي او نوي ګناهونه ماف کړي داسې سیز درته ونښیم د هغې په وجه ستا اولني ګناهونه ماف کړي اخرني ګناهونه ماف کړي داسې سیز درته ونښیم د هغې په وجه الله پاک ستا هغه ګناهونه ماف کړي چې په قصد یې کړي دي او هغه ګناهونه دې ماف کړي چې هغه درنه په خطا باندې درنه شوي دي داسې سیز درته ونښیم چې د هغې په وجه الله پاک ستا هغه ګناهونه ماف کړي چې کوم درته یاد دي او هغه ګناهونه دې الله ماف کړي چې کوم درنه هیر دي او بیا ورته څه وی ای عباسه که روزانه کولی شي نو روزانه کوه او که روزانه نشي کولی نو هر هفته کې یو ځل کوه او که هر هفته کې یو ځل نشي کولی نو هر میاشت کې یو ځل کوه او که هر میاشت کې یو ځل نشي کولی نو په هر کال کې یو ځل کوه او که په هر کال کې یو ځل نشي کولی نو عمر کې خو یو ځل وکړه که نه نو بیا یې ورته د صلات تسبیح چلو هو احادیثو مبارکو کې دو طریقې راغلی دي دا یو طریقه اکثر موږ هر کال بیانو نو دا باندې تاسو هم بلد دی نو دا به درته وښیم د څلورو رکاتو نفلو نیت به رونو تړئ دا به پړه کې راولي زه صلات تسبیح مون کوم د څلورو رکاتو نفلو نیت به وتړئ نو چې کله غوږونه له دې ګوتې وړې الله اکبر دې وې نو د هغې نه پس به بیا سبحانک اللهم ووې نو چې سبحانک اللهم دې پوره کړه نو بیا به وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا بر سنانه پس 15 لسکرته وې اوس 15 لسکرته خو 1 2 3 باندې شمارل نشي نو د لاسونه خو دې خو دي د کچې ګوتې له زور ورکا بیا دی بل لا بیا دی بل لا داس یو ګوتې له زور ورکوا په دغه طریقه به شماري بیا به اعوذ بالله بیا به ورپسې بسم الله بیا به سوره فاتحه هغه پسې بس صورت وې نو چې صورت دی وې نو الله اکبر بنوي رکوع له بنځي نو دغه وخت کې به بیا لسکرته وې د رکوع نه مخکې نو 15 لسکرته هغه شو شماره او لسکرته د رکوع نه مخکې شو نو ګوره دا 15 کرته شو بیا به الله اکبر وې نو رکوع له بلار شي نو رکوع کې ستا خپل خو هغه سبحان ربي العظیم مخکې وکړستوي نو لسکرته په رکوع کې وایا نو دا 15 کرته شو نو چې د رکوع نه د سر اوچت کو په قومه باندې ودرېدې نو لس کرته بیا وایا نو دا 15 کرته شو نو بیا به سجدې له لاړ شي ستا خپله خوښه ده که سبحان ربي الاعلی پکې مخکې وکړستوې نو سجده کې بیا لس کرته وایا نو دا 15 کرته شو بیا د سجدې نه سر اوچت کا ناغې جلسه کې به لس کرته وې نو دا 15 کرته شو بیا دویمې سجدې له لاړې نو په هغې کې به لس کرته وې نو دا 15 او یا کرته شو نو دا کلمه په دې څلور رکاتو کې 300 کرته ده او په هر رکات کې دا 15 او یا کرته ده نو په اوله قاعده کې نشته په دویمه قاعده کې نشته ولې که هغې کې وې نو بیا د 300 رکاتو د ویلو نه هغه د هغې نه هغه تعداد بیا زیاتېږي نو دا رونو شروع کې خامخا یو ځل یې کوې ها او که فرض که مثلا یو ځای کې نه دا کلمات هیر شو رکوع کې د نه فرض که مثلا هیر شو په سجده کې ووایه د رکوع کې د زلیر شو په سجده کې شل زله وایا او چې کله بیا دویم رکعت ته راوچت شي نو په دویم رکعت کې خو چونکې سلام نشته اعوذ بالله پکې نشته نو سمدستي به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به بیا 15 کرته وې بیا د رکوع نه مخکې بیا لس کرته لکه لومبي رکعت کې مې چې کومه طریقه درته بیان کړه نو په دویم رکعت کې هم دقه یوه طریقه ده